سره قاعد داسې ویلو چې حکم شرعي دوه قسمه ده. منها ما يتعلق بكيفية العمل، یو هغه حکم ده چې تعلق کوي کیفیت العمل سره، او بل هغه حکم ده چې تعلق کوي اعتقاد سره. اوس معترض وایي شرعي، معترض وایي چې حکم شرعي دوه قسمه، یو هغه حکم شرعي چې تعلق کوي کیفیت العمل سره، بل هغه حکم شرعي چې تعلق کوي اعتقاد سره. حکم شرعي دوه قسمه ده، یو هغه حکم شرعي ده چې تعلق کوي کیفیت العمل سره، بل هغه حکم شرعي ده چې تعلق کوي اعتقاد سره. اوس حکم دوه معنی دي، یو حکم نسبت خبري، یو حکم ایزان وو. دا دوه معنی ظاهر وي. معترض وایي چې دا کوم تعلق ده؟ دا تعلق د علم معلوم سره ده، د معلوم علم سره ده. که تعلق نه مراد تعلق د علم معلومي، نو نسبت خو دواړه دی غلط ده، ځکه نسبت خو علم نه ده چې تعلق د کیفیت العمل سره تعلق د علم معلوم سره، یا اعتقاد سره تعلق د علم معلوم سره. نسبت له سره علم نه ده، نو که کیفیت العمل سره متعلق وای او علم معلوم نه دی، که اعتقاد سره متعلق وای علم معلوم نه دی. که د معلوم علم سره نو اول ځای غلط ده، ځکه چې نسبت معلوم نه ده او کیفیت العمل علم نه ده، چې دا تعلق د معلوم علم سره. اگر که دوم ځای ټیک ده چې اعتقاد سره تعلق د نسبت د معلوم علم ده، ځکه نسبت معلوم ده او اعتقاد علم ده. بعض ځای ټیک، بعض ځای غلط. که دا نسبت وي، دا تعلق د نسبت کیفیت العمل سره اعتقاد سره، دا تعلق د غایې ذل غایې، دا معنی چې نسبت غایې کیفیت العمل ذل غایې، دا غلط. ځکه چې نسبت نه خو غرض کیفیت العمل نه ده، نسبت نه ده غرض کیفیت العمل، بلکې له سره نسبت ذل غایه وګرځي نه. او وروسته تعلق اعتقاد سره تعلق د ذل غایه غایه سره، اعتقاد غایه او د نسبت ذل غایه، دا ټیک ده. ځکه بعضو نسبتونه نه مقصود اعتقادي، لکه دا علم کلام کوم مسائل دي دینه مقصود اعتقادي، لکه جنت حق ته، جهنم حق ته، واجب تعالی یو د شریک نسته، صفات لري. دا ټول داسې نسبتونه دي چې دونه مقصود عقیده اعتقاد. نو بعض ځای دا تعلق ټیک، بعض ځای غلط. او که تعلق ته عارض معروض وای، نو دا معنی نسبت عارض کیفیت العمل معروض، دا تعلق ټیک ده. ځکه نسبت عارض د کیفیت العمل ته، ځکه کیفیت العمل د قضیه یو طرف ده، ځکه عمل یو طرف صلات، د کیفیت بل طرف فرض، یا عمل یو طرف صلات، کیفیت بل طرف واجب. نو دا نسبت ورته عارض ده، ځکه دا کیفیت یو طرف ته قضیه ده، نو نسبت ته عارض معروض ټیک ده. پورې سه اعتقاد سره نه تعلق دی، ځکه اعتقاد خو معروض نه ده د نسبت، چې نسبت ته عارض. ولې نسبت خو قضیه ته عارضي، یا خبر یا مبتدا ته. اعتقاد خو نه قضیه ده، نه جزء قضیه ده، نه مبتدا نه خبر ده، بیا ولې ته عارض؟ نو عارض معروض تعلق وای، اول ځای ټیک، دوم ځای غلط. اګه د معروض عارض وای، نسبت معروض کیفیت العمل عارض، دا غلط ده. ځکه نسبت ته خو کیفیت العمل نه ده عارض، کیفیت العمل خو مبتدا خبر یا صلات واجب، دا خو نسبت ته نه ده عارض، خو نسبت ورته عارض. اعتقاد هغه کته وای چې عارض نسبت معروض ده، یعنی نسبت معروض هغه اعتقاد څه ده، هغه عارض. هغه ټیک ده،
ځکه اعتقاد ځان علم ده دا نسبت معلوم ده نو علم عارض معلوم دا تعلقات خو نه صحیح باز ده صحیح باز ده غلط اکه حکم شرعي په معنا د ځان سره وای بیا دا څه وای یو ځان متعلق ته کیفیت العمل سره یو ځان متعلق ته اعتقاد سره نو کدا تعلق ته علم معلوم وای نو ځان علم سره کیفیت العمل معلوم ده دا ټیک ده ځکه علم معلوم دي ځان علم کیفیت العمل معلوم خدا دوم ځای نه ده اعتقاد ځکه ځان علم اعتقاد معلوم دا هونه سي اعتقاد ځان خو یو شي ځان تعلق مسلې سره اعتقاد سره خو نه علم معلوم وای اکه معلوم علم وای بیا غلط اول ځای غلط دوم ځای غلط ځکه دا معنی یو هغه ځان د چې تعلق کیفیت العمل سره د قبيله د تعلق ته معلوم نه علم سره نو نظام خو معلوم نه ده نه کیفیت العمل علم نه دلته معلوم علم تعلق صحیح دوم ځای تعلق اعتقاد سره من کبیر تعلق المعلوم بالعلم دا غلط ځکه ځان معلوم نه ده اعتقاد علم نه ده ځان اعتقاد خو یو شی نو کدا علم معلوم وای هم ټیک نه او معلوم علم وای هم ټیک کدا تعلق وای دی ذل غایه سره دا معنی ځان ذل غایه کیفیت العمل غایه دا غلط ځکه ځان ذل غایه نه ده نه کیفیت العمل غایه ده بلکې دغه تصدیقاتونه مقصود خو عمل کول دي کیفیت العمل خو نه ده غایه لکه صلات فرض باندې دا ځان اعتقاد دي نه مقصود المنج کول کیفیت العمل خو نه ده غایه دوم ځای وایي چې ځان تعلق اعتقاد سره لکه بلې تعلق ته ذل غایه نه غایه سره دا ټیک نه ده ځکه ځان اعتقاد یو شی نو علم نه خو علم نه مقصد بلکې علم نه خو معلوم مقصد یا کشف ته معلوم مقصد یا عمل کول مقصد نو ذل غایه غایه نه ټیک دی اګه غایه ذل غایه وای به دا معنی چې ځان غایه ده کیفیت العمل ذل غایه دا غلط ده ځکه کیفیت العمل نه ځان نه ده غایه دا دغه مسایلو کې چې د فقه مسلې دي دغه ځانات غایه دا ځانات نه دي غایه په کیفیت العمل مسلو په فقه مسلې ټول کیفیت العمل مسلې صلات تا زکات تداین کیفیت العمل او دینه خو غایه ځان نه ده بلکې غایه عمل کول اټیک ته ځان ایمان بدی وی مقصود په عمل کول نو غایه ذل غایه غلطی دی دوم ځای غلط ده غایه ذل غایه چې ته وایي ځان غایه ده اعتقاد ذل غایه ده دا خو یو شی نو شیخ جان پر غایه ذل غایه نه کوي دا نو دا جواب کې خیال په دې باندې پوښتنه کنه نو په دا تفصیل دی چې علامه سرکایت دا ویلو چې الاحکام الشرعیه حکم شرعي دوه قسمه ده لسره سبق ده مینا ما تعلق بالعمل یو هغه حکم شرعي ده چې تعلق کیفیت العمل مسلو سره او مینا ما تعلق بالاعتقاد یو هغه حکم ده چې تعلق اعتقاد سره اوس متریز وایي چې حکم خودوا معنی یو نسبت خبري یو ځان حکم خودوا معنی وکړي یو ځان یو نسبت خبري اوس حکم نسبت خبري واخلي اوس ته وایي چې دې تعلق یو کیفیت العمل سره ده ایو تعلق اعتقاد سره نو دا اوس کوم تعلق ده دا نسبت تعلق کیفیت العمل سره یا نسبت تعلق اعتقاد سره دا کوم تعلق ده علم معلوم تعلق ده معلوم علم تعلق ده ذل غایه غایه تعلق ده غایه ذل غایه تعلق ده عارض معروض دي معروض عارض دي کته دا څه وایي چې دا نسبت تعلق یو کیفیت العمل سره دی علم معلوم اعتقاد سره ورته علم معلوم دا غلط وایي چې نسبت خو علم نه ده چې کیفیت العمل معلوم او دا علم دا غلط دا دوام ځای غلط چې نسبت تعلق اعتقاد سره ده علم معلوم نو نسبت خو علم نه ده ان اعتقاد معلوم نه بلکې نسبت معلوم دا غلط علم معلوم اکه معلوم علم وای به نسبت ورته معلوم کې کیفیت العمل و علم هلته به اعتقاد علم دا غلط ځکه نسبت خو معلوم نه ده نه کیفیت العمل علم ده چې معلوم علم دي هغه کدوم ځای ټیک ته چې
نسبت معلوم ده غا اعتقاد علم اعتقاد ځان علم ده کنه نسبت معلوم ده په مسله نو ګور یو ځای ټیک څه بل ځای غلط نو که علم معلوم وای دواړه ځای غلط نسبت علم نه ده نه کیفیت العمل معلوم ده نه اعتقاد معلوم اته معلوم علم وای اول ځای غلط ده ځکه نسبت معلوم نه ده کیفیت العمل علم نه ده اگر که دوم ځای ټیک څه اعتقاد اته ذل غایا وای دا معنی چې نسبت تعلق کیفیت العمل سره دا ذل غایا ده یعنی نسبت ذل غایا ده د کیفیت العمل غایا ده نو دا غلط وای نسبت خدای د ذل غایا نه دا واقع د فقه مسلو کې نسبت نه د ذل غایا بلکې ذل غایا خو خطاباتي کیفیت العمل غایا نه ده بلکې عمل غایا ده مقصود خو عمل ده کنه چې صلات ادا کړي صلات کومه ده نو نسبت ذل غایا نه ده نه کیفیت العمل غایا ده اځوام ده چې نسبت تعلق اعتقاد سره ذل غایي دا ټیک ده ځکه بعضې نسبتونه نه مقاصد اعتقاد یې ځاني لکه الجنت حق دا جهنم حق دا مسلې چې دي دو مسلو نه مقصود څه ده اعتقاد کول چې عقیدت راولي د دوام ځای ټیک ته ذل غایه صحیح اکا غایه ذل غایه وای دا څه وای چې نسبت غایه دا او کیفیت العمل ذل غایه دا غلط ده دواړه ده نسبت له سره غایه نه ده نه کیفیت العمل ذل غایه کیفیت العمل له مقصود نسبت نه کنه او عمل کول مقصد نو غایه نسبت ته غایه ویل او کیفیت العمل ته ذل غایه ویل دا دوه سره غلط نسبت په دې شکل کې نه د غایه او مقصد انه دا مسله کیفیت العمل ذل غایه ده بلکې عمل پکې مقصد دوام ځای نسبت غایه اعتقاد ذل غایه دا غلط ځکه چې نسبت په اعتقادیاتو کې نه ده غایه عقیده غایه ده دا څنګه چې نسبت ذل غایه ده اعتقاد غایه او نسبت غایه ده اعتقاد ذل غایه ده بلکې عقیده غایه ده نه چې نسبت غایه ده دا ټیک نه تعریض معروض وای نه دا معنی چې نسبت کیفیت العمل ته عارض ده کیفیت العمل معروض دا ټیک ده ځکه دا کیفیت العمل خبر دی مبتدا ده عمل مبتدا ده لکه صلات فرض نه دا نسبت عارض ده دا کیفیت معروض ده دا ټیک ده دوام ځای هم ټیک ده ځکه اعتقاد نسبت عارض دا ول دی ټیک ته کیفیت العمل کې ځکه نسبت عارض ده کیفیت العمل معروض ده دوام ځای غلط ده ځکه دوام ځای کې اعتقاد ده نسبت په اعتقاد ته نه عارض نسبت په طرفانو عارض مبتدا خبر ده اعتقاد ته کله اکه معروض عارض وای به دا معنی چې نسبت معروض ده کیفیت العمل عارض ده دا غلط ځکه نسبت عارض ده کیفیت العمل نه وته عارض هغه مبتدا خبر یا خو اصل دي نسبت او عارض دي دا نه چې کنه کیفیت العمل عارض نسبت معروض دوام ځای نسبت عارض اعتقاد معروض دا غلط ځکه نسبت عارض نه دا اعتقاد معروض نه اعتقاد څنګه معروض دی ځکه اعتقاد نه مبتدا ده نه خبر نسبت په طرفین تعریف کته خو نه راځي دا مسله اعتراض وکړه اکه چې ته حکم شریف په معنا دي ځان سره بیا دا څه تفصیل حکم شریف په معنا دي ځان سره بیا ته وای چې ځان دوه قسمه یو کیفیت العمل سره متعلق دی یو اعتقاد سره دا کوم تعلق وای علم معلوم وای که معلوم علم وای هغه څه زړې پته که علم معلوم وای نو دا ول ځای ټیک ده ځکه ځان علم ده کیفیت العمل معلوم ده دا صحیح ده دوام ځای غلط ده چې ځان علم اعتقاد معلوم خو اعتقاد ځان خو یو شی بل ځان خو علم حصولي د مسلې سره تعلق دی اعتقاد سره خو نه دوام ځای غلط که معلوم علم وای به دا معنی چې ځان معلوم کیفیت العمل علم دا خو غلط ویل ځان چې معلوم ده کیفیت العمل خو مسله ده اچھا علم ده اکسته خبر دوام ځای هم غلط چې ځان معلوم ای اعتقاد علم اعتقاد ځان خو یو شی دې کې علم معلوم چیرته جوړي
دا کا معلوم علم واقع تو پھر خبر ایزان علم کې کیفیت العمل معلوم دا ٹھیک په اعتقاد معلوم ایزان علم دا غلط اکه معلوم علم واغله ایزان معلوم کې کیفیت العمل علم کې دا غلط ایزان معلوم کې اعتقاد علم کې دا غلط وسره ده کدا یو شي او کدا نسبت ته ذل غایه غایه وای یا غایه ذل غایه وای دا څه وای چې ځان ذل غایه کیفیت العمل غایه دا غلط ځکه کیفیت العمل خو نه دا غایه په فکر کې اذانات او تصدیقات نه مقصود عمل نه چې کیفیت العمل نو اذان ته ذل غایه ویل کیفیت العمل ته غایه ویل غلط دی بلکې خالص عمل غایه دوم زیاده چې ځان تعلق اعتقاد سره ده اذان ذل غایه اعتقاد غایه دا ٹھیک ده ځکه بعض علوم نه مقصود او د علم مقصد دي لکه الهیاتونه الهیات کې مقصود د علم د اعتقاد دا چې په علم کلام کې مقصود اعتقاد او که غایه ذل غایه وای پیدا معنا چې ځان ذل اذان غایه کیفیت العمل ذل غایه دا غلط ایزان نه د مقصد بلکې عمل مقصد دوام ځای اذان ذل غایه اذان غایه او اعتقاد ذل غایه دا غلط دی دا خو یو شی اذان اعتقاد نو که ذل غایه غایه وایه خدا څه شو چې اذان ذل غایه کیفیت العمل غایه دا غلط و عمل مقصد دوام ځای اذان ذل غایه اعتقاد غایه دا ٹھیک و دا چې عکس کې اوس وغله غایه ذل غایه وای میزان غایه کیفیت العمل ذل غایه دا غلط ده ځکه چې په فکر کې عمل مقصد ده دا څنګه چې ځان ذل غایه او کیفیت العمل غایه دوم ځای به چې ځان ذل غایه اعتقاد غایه ځکه کله کله مقصود علومونه د علم په خپل عارض معروض وای یا معروض عارض وای پیدا څه چې ځان عارض کیفیت العمل معروض اذان عارض کیفیت العمل معروض دا ٹھیک ده فعلت اعتقاد ٹھیک نه ده اذان عارض اعتقاد معروض خو یو شی اکه معروض عارض وای به اذان معروض کیفیت العمل عارض دا غلط ده کیفیت العمل خو نه ده تعریف به اذان عارض اعتقاد معروض دا غلط ده ځکه چې عارض معروض نشي جوړېدای اذان عارض کې کیفیت العمل معروض کې دا غلط اذان عارض دا مشرنګ ویل اول عارض معروض ویل کړه اذان عارض کیفیت العمل معروض دا ٹھیک و اذان عارض اعتقاد معروض دا غلط اکه معروض عارض وای اذان معروض کیفیت العمل عارض دا غلط به اذان معروض اعتقاد عارض دا غلط دا خو یو شی دا سوال په دې تفصیل کړه دا جواب به خیالي وای ان اريد به مطلق التعلق فالامر ظاهر خیالي وای څنګه دلته حکم په دوه معنی استعمال ده نسبت یا اذان اوس کا تعلق نه مطلق تعلقي مطلق تعلق څه معنا هر نمونه تعلق او چې حمل دی حکم په معنی نه سره په صحیح کېدای شي فالامر ظاهر بیا مسله ظاهره ده که حکم مش په معنا دي ځان اخلي که حکم په معنا دي نسبت اخلي تعلق نه مطلق تعلق مراد دي چې هر نوع تعلقي خو چې صحیح وي که کیفیت العمل سره تعلق وي خو صحیح که اعتقاد سره تعلق وي خو صحیح وي اگر که یوې نوع تعلق نه وي خو چې صحیح دي مطلق تعلق دي دا چې مطلق تعلق یصح چې صحیح کېدای شي اگر که یوې نوع نه نه کیفیت العمل سره یو نوع یا اعتقاد سره بل نوع وي خو چې صحیح تعلق دي فالامر ظاهر بیا مسله ظاهره ده بلا اشکال بدل ته سوال جواب نشي جوړېدای ځکه زه مطلق تعلق هم حکم په معنا دي نسبت اخلي کیفیت العمل سره کم تعلق تعریض معروض ځکه نسبت تعریض ده کیفیت العمل کې دا کیفیت عمل مبتدا خبر دي عمل مبتدا لکه صلات کیفیت خبر لکه فرض نو نسبت تعلق کیفیت العمل سره عارض معروض ده لانه احد الطرفين دا کیفیت یو طرف ته خبر ده
نو نسبت چې ټول قضیه تعریض کو کیفیت تعریض دا عارض معروض ټیک شو اعتقاد سره تعلق صحیح کم تعلق مطلق تعلق دوای کا الته تعلق کم تعلق دا الته تعلق تا ذل غایه غایه ځکه نسبت مسله ذل غایه دا اعتقاد پکې غایه ده په اعتقادیات مسلو کې ذل غایه غایه جوړي بس دغه ځای نسبت تعلق کیفیت علما سره عارض معروض اعتقاد سره تعلق اده ذل غایه او غایه دواړه جا ټیک شه ځکه بعض مسلو نسبتونه نه مقصود اعتقاد اکه ځان واخله حکم په معنا دي ځان کروا بیا اول ځای کوم تعلق وای هلته بیا تعلق عارض معروض وای ځکه ځان عارض ده کیفیت العمل معروض ده لانه احد طرفین د کیفیت یو طرف ته په قضیه کې خبر واقع ده عمل مبتدا واقع ده میزان ټول تعریض خو یو تعریض ده نو تعلق کې ځان کیفیت العمل سره تعلق عارض معروض ده ځکه ځان ټول قضیه تعریض ده نو کیفیت تعریض ده چې خبر ده عمل مبتدا اجوام له تعلق کې ځان اعتقاد سره اعتقاد د نسبت ذل غایه غایه سره ځکه بعضی ادراکاتو مقصود اعتقادي نو بعضی ځاناتو مقصود دغه اعتقاد پخپل لکه په ټول علم کلام کې څومره کې دي هلته چې تصدیق ځان ته په مسلو مقصود دغه تصدیق اعتقاد عمل خونی فرجنه تو حکم کو عمل نه سکن نو اول کې تعلق کی ځان کیفیت العمل سره د عارض معروض دوان ځکه کې نسبت ځان اعتقاد سره د ذل غایه غایه یا اول ځکه کې علم معلوم ځان علم کیفیت العمل معلوم یعنی مصدق د بل عارض ځکه چې ټول قضیه مصدق خبر پکې مصدق نو تعلق ځان کیفیت العمل سره د علم معلوم تعلق ته ځان اعتقاد سره تعلق ته ذل غایه غایه ځکه خو بعضی ځانات او ادراکات مقصود دغه اعتقاد خپلای نو ان اريد به مطلق التعلق کا مراد کو حکم سره په موضعین کې حکم په معنا د نسبت سره کو حکم په معنا د اعتقاد سره اذن مطلق تعلق مرادی چې صحیح وي اگر کوي نه ویني نه او چوک په یوجي صحیح کېږي چوک په بل ځای صحیح کېږي چیرته عارض معروض صحیح کېږي چیرته معلوم علم صحیح کېږي یا ذل غایه غایه صحیح کېږي فالامر ظاهر فی التعلق د مسله د تعلق ظاهره د تعلق کې یعنی بالکل صحیح ده هیڅ اشکال نشته دا خبره